خرڅول د هغه شي چې سړي د بل مالک څخه نه وي قبض کړی جواز نه لري، ځکه علیه السلام منع کړې ده د هغه بیې څخه چې سړي په خپله نه وي قبض کړی. دا جایز نه ده څوک یې خرڅوي. یو څوک موټرسایکل خرڅوي په پور یې ورکوي او سودا وسي خو دی موټرسایکل نه لري، دې باندې بیا دی ورشي موټرسایکل په شورم کې واخلي قبض یې کړي بیا راوړي ګراک ته یې ورکوي. لیکن دا جایز نه ده. ولې؟ ځکه چې ده هغه مال قبض کړی نه ده، د شورم والا څخه موټرسایکل اخیستی نه ده، نه هغه څخه موټرسایکل قبض کړی ده، دی یې خرڅوي. دا جایز نه ده. دا بیې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. که هغه موټرسایکل وي، که ټکټر وي، که موټر وي، که مځکه وي، که موبایل وي. موبایل په دکان کې پروته، زه یو چا باندې موبایل په پور خرڅوم، بیا ورسم موبایل واخم، بیا راړم دته ورکم چې دغه د موبایل یا ور ګراک پیدا کم، له ګراک سره سودا وکم، بیا ورسم موبایل واخم، یا ور ګراک پیدا کم، د ګراک سره سودا وکم، بیا ورسم موټرسایکل واخم، د شورم راو بسم دته ورکوم. دا جایز نه ده. دا نه ده جایز تر څو پورې چې هغه مال تا قبض کړی نه. یا ورسم موبایل واخه، یا ورسم موټرسایکل واخه، بیا یو چاته په قرض ورکوې او که په نقد ورکوې، په هره کوم طریقه سې ورکوې، په پور یې ورکوې، په هره کوم طریقه سې ورکوې، بیا تا ته جایز ده. خو داسې کسان سته ټکټر په شورم کې ولاړ وي، موټرسایکل په شورم کې ولاړ وي، موبایل په دکان کې پروت وي، دی سودا وي کوي چې سودا یې وکړه مکمل سوله، ګراک یې پیدا کوي، په پور یې ورکوي، بیا ورسې موټرسایکل واخلي له شورم والا سره، یا ټکټر واخلي د شورم والا سره، یا موبایل واخلي د دکاندار سره، بیا یې راوړي هغه ګراک ته ورکوي. دا جایز نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی ده د هغه بیې څخه چې سړي په خپله نه وي قبض کړی او دی یې خرڅوي. فقه اسلامي جلد صفحه نمبر 473 جلد نمبر 4 بيع شيء مملوك قبل من مالك آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی ده له هغه بیې څخه ما لم يقبض تر څو پورې ده قبض کړی نه وي دی یې خرڅوي، تر څو پورې دی د موبایل خاوند سوی نه وي دی په پور ورکوي، د موټرسایکل خاوند سوی نه وي دی په پور ورکوي، د ټکټر خاوند سوی نه وي دی په پور ورکوي. یار به ته ځې دا ټکټر به اخې، موټرسایکل به اخې، موبایل به اخې، ته بیا مالک جوړېږې، بیا به ته یې چاته په پور ورکوې یا یې په ګټه